حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ او د هغه د مور پلار ذکر. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ او د هغه مور پلار ته هم سخت نه سخت تکلیفونه رسول شي وو. د مکې مکرمې سخته ګرمه شګلنه ځمکه باندې به دته عذاب ورکولی شو، او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم به چې کله هغه طرف ته تېرېدو نو د صبر تلقین به یې ورته وکړو او د جنت زیری به یې ورکړو. اخر د ده پلار حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ هم د دې تکلیف په حالت کې وفات شو. ظالمانو تر مرګه پورې آرام تفریح نه ښود، او د ده مور حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په شرمګاه کې ابوجهل لعین په نیزه ووهله او شهیده شوه، خو د اسلام نه ونه ګرځېده. حال دا چې بوډۍ وه، ضعیفه وه، خو دې بدنصیبه د هېڅ څیز خیال ونه ساتو. په اسلام کې د ټولو نه لومړی شهادت د دې شوی دی، او په اسلام کې د ټولو نه لومړی جومات قبا کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ جوړ کړی دی. کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، مدینې منورې ته یې تشریف یووړ، نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ وویل چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دپاره یو مکان د سوري جوړول پکار دي چې پکې تشریف ږدي. د غرمې پکې آرام کوي او لمونځ هم په سوري کې کوي. نو په قبا کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ اول کاڼي راجمع کړل او بیا یې جومات جوړ کړو. په جنګ کې به ډېر په جوش سره شریکېدو. یو وارې په مزه کې راغی، ویې ویل چې اوس به ځو، دوستانو سره به ملاویږو، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ډلې سره به ملاویږو. په دې کې تږی شو، د چا نه یې اوبه وغوښتلې، هغې ورته پی مخکې کړل، هغه یې وڅښل. ویې ویل چې ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلي وو چې ته به په دنیا کې د ټولو نه اخري څیز پیس کړې. دې نه پس شهید شو. دغه وخت یې عمر 100 کاله و، بعضو 1 کال نیم کم ښودلی دی.